الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. د رمضان مبارک میاشت ختم شوه. دا د شوال المکرم میاشت ده. څوک ورته د اختر وړوکی اختر میاشت وایي. دې میاشته کې د شوال په میاشته کې عجیب عجیب حالات مخې ته راغلي. آیات الربا د سود ممانعت الله رب العزت هغه آیاتونه چې نازل کړي په دغه میاشته کې او یو لوی د دین یو لوی استنوا او ډېر لوی عالم علامه ابن حمام صاحب رحمت الله په دغه میاشته کې وفات شوی او زمون په دې بری صغیر کې او د هندستان پاکستان بلکې چې دنیا ته داغي فیض رسیدلې د علم زما عزتمندو چې لوی شخصیت او حضرت شاه ولی الله بلکې حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه داغي وفات هم په دغه میاشته کې شوی و. ډېر لوی شخصیت. د دې په باره کې راځي چې په دې هندستان په دې علاقو کې انګريزانو دا حکم جاری کو چې څومره مدارس ته څومره علما دي دا ختم کړي. نو بس په ټیم کې دیم چې کم دی د انګريزانو خلاف فتوی جاری کړي چې کم ځکه څوک د انګريز سره ډیپټي کې دا خطر کې پروت دی د ډیپټي نظام کو بس. نو بیا وارنټ جاری شو چې عبدالعزیز سے په کوم ځای کې هم وي دی اونې سي او عدالت ته راوړي. نو یو ځل دی داسې صحرا کې روانو نو په صحرا کې تیر انګريزان توش رئیسار نو چې کله رئیسار کو نو په دې ټیم کې دې په مینس کې راغو یو کسو اعوذ بالله من ذلک هغه د پیغمبر اسلام شان کې بیزتی وکړه. ګستاخان الفاظ استعمال کوي. انګريز یو خنزیرو نو د سراغ ټیم کې کوم چاړو یا تور شیو نو درا وخت قسم ورته وخړو چې د الله په ذات مې قسم کپرې دې چې تاسو مې سروالې نو چې څنګه د چاړو د تور راوخت ورپسې ور غرواله دې کس په ساغت نه منډه کا نو شاته یو بل کس راغی او د سټي واره دغه شهید کو خو دا قسم کړو د سر نو او په دې کس پسې شاته ور روان. دا د بزرګانو کرامات ورپسې ور روان هغه چې کله ستړی شو یو ځای کې ودرېدو دی ورغو سټي تی والو او د جسم بیا یو طرف ته راوځي. دا سید الله اولیاء کرام نو دې په دغه میاشته کې وفات شو او په شپږم یا اوم شوال کې هم په دغه میاشته کې
یو مشهور جنگ شوی او چاغه ته جنگ احد ویل کېږي او په دې کې جنگ احد کې حضرت امیر حمزه رضی الله عنه ډېر په بے دردۍ سره چې کوم دی شهید کړی شوی او په اتم شوال یا په 11 شوال باندې هم په دې میاشت کې غزوه حنین هم راغلی دا جنگ شوی او دا شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طاهر د طائف سفر چې کوم دی شوی د دې شوال میاشت کې او بیا کوم تکلیف چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مل شو هغه ډېر لوی دردناک تکلیف اعظم تبلیغ والا مرګري د بشام د تشکیل شوی نو حالت کې جمعتون کې پرې خودل نه د کارګزاري ته خپل ناس نو ډېر زیات هغه خلک تنکړیو ایمونږ یو والو دومره یو والو چې مونږ نه ویني وستې وي داسې سزاګانې موږ ته د بشام خلکو را کړې په جمعتونو کې نه پرې خو بیا امیر سے بغالا کان چې کوم نوی تبلیغ کې وته ټولو جړل به د سر ارسي زخمیان نو بیا د شپې ټولو مرګرو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغلی او ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره تاسو ته ټیک د تکلیف ورسېدو او خو بد دعا دې کوم ته اونې کوي یک ډېر زرم نه صبرېږي د طائف کیسه یاد ساتي زما د طائف کیسه هدایت ساتي ګوره بد دعا چاته اونې کوي او دغه میاشت کې شوال په میاشت کې اباظ خلک وایي کنه چې دوه اخترونو کې واده کول نه پکار نکاح واده وایي کنه وایي زمونږ د خلکو بعضی دا غلطه گمراه عقیده جوړه شوې ده زمونږ استاد مور بیبي دو مور بیبيانه د حضرت سودا رضی الله عنها په دغه میاشت کې نکاح شوی او د حضرت ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه طاهره د دې چې کوم دی نکاح او رخصتی هم په دغه میاشت کې شوی نو ته څنګه بیا ظالمه ته دا عقیده جوړې چې په دوه وخت دا ګوره د هندوانو رسم دی هم په دغه میاشت کې د دې نکاحګانې شوی نو دغه عقیده ګوره ختمه کړئ دا عقیده مه ساتئ بله دغه میاشت قیمتي میاشت په دې کې شپږ میاشتې بلکې عفوا شپږ ورځې روژې چې کوم دی د دې نیول پکار دي ځکه چې د دې ډېر ثواب دی اوس ګوره که څوک پرله پسې نیسي ثواب دی خو په دغه میاشت کې که 2 ورځې پس 15 ورځې پس یو روژه نیسي یا 2 روژې نیسي بس په دې میاشت کې شپږ روژې برابرې کوي ایوب انصاری رضی الله عنه روایت ته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام رمضان ای څوک چې د رمضان مبارک روژې ونیسي ثم اتبعه 6 من شوال بیا دې ورپسې تابعداري وکړي د شپږو ورځو د شوال د روژو دام ونیسي د دې مطلب شپږ روژې د شوال ونیسي او بیا ورپسې چې کوم دی د په دې باندې څومره اجر ملويږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کان ک صيام الدهر ادا سے سړی د هغه سړی په مثال دی لکه ټول عمر روزه نیسي ټول عمر روزه نیسي او دا شانته د نفلی روزو ډیر اوچت ثوابونه دي حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه نے روایت ته چې کوم سړی د الله په لار کې یو نفلی روزه ونیسي د الله په لار کې یو نفلی سو ونیسي روزه ونیسي د دې روزادار سړی او د جهنم په درمیان کې د یوې روزې پر روزې په وجبانه چې نفلی روزې نیولې ده الله رب العزت او بیا کاله مسافت قائم کی او بیا کاله د جهنم نسګي لری کې مسافت قائم کی او دا شان د حضرت ابو اوباما رضی الله عنه نا روایت ته چې کوم سړی د الله په لار کې یو نفلی روزه ونیسي سونیسي یو نفلی روزه ونیسي د دوزخ او د دې سړی په درمیان کې په مینس کې الله رب العزت یو خندق جوړ کې چې د دې خندق فاصله به دومره د ځمکې نه تر اسمانه پورې مطلب دې په یو روزه په وجه باندې سونه لري شو د جهنم نه د ځمکې نه تر اسمانه پورې د یو روزه یو سړی شپږ روزه دا 19 ها او یا په تبلیغ کې متوي یا د الله په لار کې jihad ته وتوي یا کوم هم د الله په لار کې مدرسه کې وي نو دې ټول کم چې د الله د دین خدمت ته په کم حق مهنت په کم ځکه دی وته وی الله رب العزت بچ کم دی دا اجر ورته لیکي دا د دې روزو متعلق مې درته خبره مخه ترا واسطه اوس بلک خبره ده حضرت عائشه بیبي په باره کې وکړو ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها دا زمونږ استادو مور بیبي دا زمونږ استادو
مور د شوال په میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکام شوی و او بیا د شوال په میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور مبارک ته رخصتیم شوی و او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کله نکاح کېدا نو په دغه ټیم کې د حضرت عائشه رضی الله عنها عمر مبارک شپږ کالو کله چې د عائشه مور بیبي نکاح کېدا نو په دغه ټیم کې عمر مبارک یې څومره شپږ کاله رخصتي بیا سو کوئی 9 کال عمر کې سو کوئی 10 کال عمر داسې ټیم کې بیا رخصتي چې کوم دی شی و خدایشي بیبي دایشي بیبي خپل نوم حضرت عائشه رضی الله عنها او د والد سے نوم مبارک تاسو نه پټ نه دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنها خبره کوي د عائشه بیبي سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طبيعت باندې نه و لکه مطلب طبيعت نه چې مطلب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بذات خود دا نه د کړي نکاح بلکې دا اسمانونو طرف نه الله رب العزت چې کوم دی ورته دا مقرر کړی و کوم دی طرف نه اسمانونو طرف نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بیبيانو کې اکثر کونډې وي اکثر کونډو سره چې کوم دی نکاح کړی دا صرف دغه عائشه بیبي رضی الله عنها د دې مبارکه هسته سره صرف دغه پیغله جنې و بس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح کړي بعض خلک خنزیران چې کوم د اعتراضات کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېری بیبيانې ولې کړي 9 11 داسې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه بیبيانو سره دا نکاحګانې کړي وي نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کچره نعوذ بالله لکه څنګه بعض خلک اعتراض کوي چې دې طرف ته مایلو نو به ټولې پیغلې کړي وي خبره پوهیږي ټولې به پیغلې کړي وي لیکن ابتداء رسول الله صلی الله علیه وسلم کونډې خزې کړي وي بیوا او د دې وجه سوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه بیبيانې کړي او وجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی و بل نبی دنیا ته راځي نه نو د ختم نبوت په وسیله سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت بس ختمو چې دا دین ټول امت ته ورسي ګوره دا امت سنارینه به تاسو تخکاری دا نارینه دام د پیغمبر علی السلام امت ته او زنانه دا هم د پیغمبر علی السلام امت ته خبره پوهیږئ نو دې زنانه ته دین ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم پس ذریعہ سره چې کوم در د دې زنانه په ذریعہ سره عائشه بیبي دا دومره فقیها او دومره لوی عالمه وا چې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمای ما اشکل علينا اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم حدث قط چې کلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صحابه باندې بکم یو مسله دا مشکل راتلا کلم مسله براتلا همیشه فسألناه عائشه رضی الله عنها چې مونږ به تاسو کو د عائشه رضی الله عنها د عائشه مور بيبینم تاسو کو الا وجدنا منه علما بلکې هغه سره په دې مسله باندې خامخا علم لوی کبار صحابه کرام مونږ لیدلې دي چې هغه به عائشه بیبي دراتله او تنه پرده کې به چې کم دي تاسو کولو چې مور بیبي په دې مسله نه پويګو په دې مسله مونږ پويګا د زنانو مسائل ورته ټول یاد او د نارینو مسائل ورته یاد خدای میراث مسلې سدي قسم دې دونه ګراني مسلې دي کنه چې حیران بشي د میراث غټ صحابه براتله او د میراث مسلو ته پوزم د عائشه بیبي نه کول دا سه علم الله ور کړو او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه هستی آقا صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف فرما کېدو په دغه ټیم کې د عائشه بیبي عمر څومره 18 سال عمر 18 سال عمر د عائشه بیبي خو انتهایی تقوا دارا الله رب العزت ورته ډیر زیاته تقوا ور کړو او صدقې به څومره کړې الله یو ځل ورته په هغه ټیم کې 1 लाख درهم چې کوم دی راجم شو عائشه بیبي ته ملو شو نو دې سو کو کور کې هغه کوم وینځي واغې ته وی چې دا سکارو کا یو خانک سروړه هغه کې به اچول په دې محله او په کلی به چې کوم دي تقسیمول تر دې پورې تر ماخام نه مخ کې ټولي صدقه کی
نو د دې روژه وه نو اوینځ ورته وایي چې عایشې بیبي چې نن خو د یو درهم یې سر کړی لږه غوښه ممروړې وې او هغه غوښه باندې چې کوم دی ما ورته به افطاري کړې وې نن خو به دا موقع مونږ حاصله کړې وې نو عایشه مور بیبي ورته څه وایي ګوره دومره بې پروا دی د خپل ځان په باره کې او ورته څه وایي چې هغه ټایم کې به دې ویلي ما ته څه پته وه چې زما اوس ته روژه ده او مونږ به روژه ماتې په بس صرف یو روټۍ او زیتونو تیلو سره چې کوم دی دا روژه ماته کو دی وخوړه یو روټۍ او زیتون تیل او ما ورته وایي 20 قسمه سبزی او ترکارې او پلتری ورته ووایو او چې چاولو کې غوښه نه خوند هم نه راکوي داسې ده که نه ده چې ګور کې تپوس کو سم پاخه دي یاره لوګان دی یا پلان کې شی دی بیا څه کوو چېرته په مرګري ورشه لکه تاسو چېرته ښه شی پوخي روباسه داسې کوو که نه کوو والله صحابه و به چې کوم دی د لوږې تندې د لاسه څه دی یو ځل ابو هریره رضی الله عنه که یو صحابي راځي او خېټه کې درد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ولې څه چل شوی دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې دومره خوراک نشته چې وخورم 100 ورځې نه نهر یم 100 ورځې نه نهر یم دومره څه نشته چې زه وخورم او دا خېټه پې مړه کړم د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم ورته دا خېټه مبارکه نه خپل لمن مبارکه چې اوچته کا سوکانی تړلی په خېټه پورې او ورته څه وایي چې زمام ګورستا سونه سخت حالت مام سن دي خوړلې او زه د لوګي د لاسه ما مې چې درد یا څه تکلیف راته جوړ نشي ما کانی تړلې د لوګي د لاسه ایو صحابي یو ځکه امتیاز کولی تقاضا مبارکه ناغه نو چې څنګه امتیاز کې هغه دا امتیاز ته کې په دای ځای باندې ورزي لکه ته کې سخت قرارې کوي نو چې وی کته کې یو سخت روټه پراته او پاغي باندې شپه و تیاره و ناغه دا راواخسته او بالکل صفا او پای او وینځله او هغه باندې چې کوم دی گزاره نن زما استاد صحت نو مور بیبي انتهایی خبل یو ځل داسې کارو شو چې پکور کې ناسته و نو یو مار راغی او مار یې مړ کړ دا حکم هم دی چې مار زهریله شی وژنې نو چې څنګه مار یې مړ کو د شپې خوب ګوري عایشه بیبي دومره تقواداره وه خوب کې ګوري ورته وایي چې عایشې بیبي نن خو تا یو مسلمان مړ کو تا یو مسلمان مړ کو نو عایشه مور بیبي ورته وایي دا څنګه مسلمان دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته راځي بغیر تپوسه دا څنګه مسلمان نو بیا ورته نه پرده کې راغلی و چې خوب نه راویښه شوه نو ډېره زیاته پریشانه شوه چې دا مې څه وکړه ګوره په دې باندې څه راتله نه په دې باندې څه ګناه نه وه په عایشه بیبي باندې لیکن بیا په هغه ټایم سره 12000 درهم دا قیمت د یو مرګ نو دې 12000 درهم د الله په لار کې صدقه کې چې یا رب چېرته په دې ګناه کې زه ګیره نه شم نن ما ورته څومره ګناهونه کوو رښتیا رښتیا وو ښه بیا د ده یو هغه د وراره ډېر پې ګران و د هغې پرورش هم دی کړی و عایشې بیبي مور بیبي نو هغې خو د عایشې بیبي لاس ډېر زیات آزاد و لکه مطلب ډېرې صدقې به یې کولې ډېرې زیاتې صدقې به یې کولې تر دې پورې دومره صدقې عجیبه شان الله ورکړی و چې یو ځل کجورې او څه اوبه ورته پرتې وې روژې وه نو دا روژې ماتول او د کجورې وې نو یو فقیر دروازه وواله چې ما ته لږ څه راکړې بېوسه یم څه مې نشته نو دی هغه اوبه صرف پاتې شه کجورې چې څه د دې روژه ماتې کوم خوراک و ټول یې ورکړې چې دا دې له ورکړه او خپله چې کوم دی څه وکړه روژه ماته که په څه باندې په اوبو باندې په اوبو باندې چې کوم دی روژه ماته الحمدلله نو دی وجه نه زما عزتمندو او مور بیبي به اکثر زنانو ته زیات تر وعظ به دا و چې ای زنانو تاسو د خپلو خاوندانو خیال ساتئ د خپلو خاوندانو خیال سات او دا به فرمایي چې کومه زنانه مونږ پابندۍ سره کوي او د الله حکمونو تابعداري کوي او د خپل خاوند تابعدار وي د خپل خاوند
تابعدار وي چې الله رب العزت پورته د قیامت پر ورځ وي چې ای زنانه د جنت په کومه دروازه چې غواړي وردن نش د جنت په کومه دروازه غواړي وردن نش نن د زنانو صحال نن د زنانو صحال هر زنانه په دې انتظار کې ناسته ده چې څوک د خپل خاوند نافرمانی او یو خبره تا کومه د خاوند نافرمانی اکثر خاوندان دا ګیلې کوي چې زمون خزه نافرمانه ده دې ته دا نه دی کول پکار خدا خاوند هم ډېر غټ نافرمانه وي د پلار بده نافرمانی کوي صحیح ده د مشرور بده نافرمانی کوي نو خدای پاک په تیر یوځه کې عذاب بوباسي کړه نو دی وجنا کله چې یو انسان په خپل د الله نه ویریدون کې جوړ شو او د الله تابعدار شو دا مخلوق به ټول د الله رب العزت تابع وګرځي دا یاد ساتئ چې کوم سړی کې د الله یره نه وي او د خپل د الله تابعدار نه وي نو یاد ساتئ دي دا ګیلی نه کوي چې زما خزانه هغه کوي خیال مې نه ساتي بچی مې خیال نه ساتي نه نه ته تقوادار شه او د الله صحیح ګوره ته چې خپل پلار ته سپک ګوري ستا بچی به تا خو ګوري کلم نشي ګوري ته چې خپل مشر رور ته سپک ګوري سبب ته خپل کشران په خنیه تو ګوري سوال نه پیدا کیږي تا نه چې کوم مشر وي او ته مشر ته پسپک باندې ګوري پسپک باندې ګوري ستا کشران به تا ته په اوچت نظر وګوري سوال نه پیدا کیږي هغه یو زنانه وا چيله او ګډه به سرولې نو یو بزرګ په لار تیرېدو په دې ځنګل باندې نوې کته د زنانه په منځ باندې په خو باسي پرده کې خو غټ جوبه یار ساچولې د پخوانی وخت نو هغه دې تیرېدو نو سلام پیو کو او د ګډي چيله د دې زنانه هغه سره دی ور سره پلانګانو لیوالم چې کوم دی یوځې سره ده نو دا ورته وی چې السلام علیکم و علیکم السلام ای جی سوي چې حیران دي ته په منځ ولاړې او استاد چيله وګړي پړانګانو دا ټول یوځې سری تا ولي نو ورته چې ولې دا تعجب خبره ته تخکاری چې او ډیره تعجب دیم بزرګو دا سره چې دې کې تعجب سشتنه چې ولې چې ګوره ما د الله سره جوړه کړی دا ما د الله سره جوړه کړی دا ما کې تقوا ده او الله رب دې د پړانګانو د چيلو د ګډو په خپل منځ کې جوړه کړی نن کومه ته د الله نبی ریدون کې جوړ نو ټول نظام به الله رب العزت برابر کړي الله رب العزت عمل کول توفیق را نصیب کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله زمون گناهونه معاف کړي مونږ باندې خپل رحم او کرم وکړي دنیا او آخرت هم خیسته کړي پریشانی مصیبتونو نه یا الله حفاظت نصیب کړي پروردگار عالم څومره دعاګانې درنه غوښتې دي پر روزه کې خدای پاک ټول قبول کړي د جادوګرانو د جادوګرانو د ظالمانو د ظلم نه د هر قسم شریرانو زموږ حفاظت نصیب کړي خدای پاک کاروبارونو کې برکت پیدا کړي عافیت معاملې موږ سره وکړي د جهنم نه حفاظت نصیب کړي یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح غلامی راته نصیب کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غلامینم یا الله لری مکړي پریشانی مصیبتونو حفاظت نصیب کړي ایمانم نصیب کړي امور در باندې رحم او کرم وکړي د چا بیماران وي بیماری ختم کړي یا الله کور کې د چا پریشانی وي پریشانی ختم کړي اولاد د چا نه اولاد ورته نصیب کړي مونږ باندې خپل رحم او کرم وکړي دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي مسلمانانو باندې یا الله دې حفاظت تو وکړي خدای پاک دا بلاګانې بلاګانې خدای پاک دا ختم کړي دعاګانې پروردگار قبول کړي په اخر وخت دا عظیمه کلمه په ژبه او په زړه باندې زموږ نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله